أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. سورة بني إسرائيل آیت مبارکہ 83 پدی آیت مبارکہ کی تحذیر دے، زجر دے او زورنه دا، او پدی کی ذکر کئی تاسو مداہنت مکوئی. مداہنت معنی لنڈا، یعنی دین مپٹوئی یا دین بدلوئی ما. لکه مونږ په پښتو کې وایو هلک وایي خپې وله اوبو تکه. د دې لنډ مقصد دغه دی. بیا د دې آیت مبارکه شای نزول مفسرینو ذکر کړی دی. یو تفسیر هغه سراج المنیر والا ذکر کړی دی چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې راغلل. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نه روایت دی، د بنو ثقیف څخه خلق ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې منګه ایمان راوړو خو زمونږ څو شرایط دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وای وی یو شرط زمونږ دا دی چې مونږ به ایمان راوړو خو زمونږ په منځ کې به رکوع او سجده نه وي. دویم وایه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې زمونږ دا معبودان چې دي دوی له به دا ماتوئ نه وی. دریم وایه دریم ورته دا ووي چې کم معبودانو من عبادت کو دوی د بسوای هم نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی چې تاسو وای چې مونږه مونځ کو خو رکوع او سجده پکې نه وي. د عبادت مقصد خدا دی چې په دې کې عاجزي وي، نو چې په دې کې رکوع سجده نه وي نو دا څه مونځ دی وي، دا خو نشته. دویم ورته وی تاسو وای چې بوتان مه ماتوئ، بس تاسو په خپل لاس مات کوئ. او دریم ورته وی چې د دې به عبادت کوم. هغه زه خو د دې لپاره رالیږلی شیم چې زه تاسو د دې نه منع کړم د دې عبادت مه کوئ. تفسیر مظاهر حق والا پکې دا خبره ذکر کړې ده چې ابو جهل او د هغه ملګري راغلل به نبي علیه الصلوۃ والسلام پسې چې زمونږ د دې خدایانو باندې ځان نانګاره کو، بس مونږ به ستا ملګرتیا کو او ستا مرسته به کو. روح البیان والا ذکر کړي دي. دوی راغلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې من ایمان راوړو خو زمونږ درې خبرې. یو دا خبره ده چې کله د عذاب آیتونه نو هغې ذکر به نه کوي، بلکې د هغې په ځای باندې به د رحمت د عذابونو ذکر کوي. او دویم ورته دا ووي چې کله ته حجر اسود هغې مساکې هغې له لاس وروړې نو دنده زه زمونږ هلته هم بوتان او دا پراته دي په هغې باندې هم لاس دا وهه مسا کوئ. او دریم ورته دا ووي چې ته دا خپل مجلس نه دا فقیران او دا کمزوري خلک وباسه، موږ به ستا مجلس ته راشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زړه کې دا خبره راغله، ځکه نبی علیہ السلام حریص چې آیا زه به دا خپل دوستان دا به لرې شي، یو ټیم به د دوی لپاره خاص کم، بس دوی په هغه ټیم راځي. ځکه حرص د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا و چې دوی به ایمان راوړي او دوی به دین او اسلام قبول کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سوچ او فکر کې دا خیال او په زړه کې دا خبر راغلی وه
لکه نن سبا موږ په ټول خلکو کې بس دا چل موجود دی. لاول زموږ په دینداره طبقه کې بس په نوم باندې صرف دینداره یو، نور خو الله دې خیر را پېښ کړي. نو که هغه هم داسې یو څو روپو والا سړی ویني چې هغه ورته اول په نامه لاس ښودی، جو بیا که داسې پسې ورو په کته راځي دینداره جو هغه ګوري، جو یو سړی به حاجي صاحب نه جو هغه نه موږ حاجي صاحب رخ کړی، او که لاول خو هغه حج نه یې کړی او که حج یې کړی جو اکثر په حرامو پیسو وی، نو د هغه حج قبول نه دی. دغه شانتې لاندې راځي جو دا ټول سلسله داسې را روانه ده. بهرحال خو نبی علیه الصلاة والسلام ته چې دا خلک لرې کا بس، او یو خبره به دا کړې و نبی علیه الصلاة والسلام ته چې ته موږ له داسې یو اعزازي څیز راکړه چې نورو خلکو له تا نه یې ورکړی، او که به تاسو کې اعتراض کوئ ته ورته د الله پاک د طرف نه حکم دی. نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره واورېده، ډېر زیات خفه شو، سر یې ښکته کړو. دوی دا مطلب و چې بس نبی علیه الصلاة والسلام خو زموږ خبره تسلیموي او بس دا زموږ خبره مني. الله جل شانه د دې آیاتونو نزول وکړو. الله نو په دې آیتونو کې مفسرین دا یو څو خبرې ذکر کړي دي، او دا یې ویلي چې موږ به عشر نه ورکو، او دغه شانتې موږ له یو کال مهلت راکړه، جهاد به نه کوو، مونځ به نه کوو. او یو مقام یاد کړی دی مفسرینو، زما هغه د ذهن نه نوم ووت، چې څنګه په بیت الله کې او په مدینه کې او په مکه کې دا د الله دا کورونه دي، دغه شانتې دلته موږ له یو کور جوړ کړو چې داسې څنګه شان او عظمت هغې ته میلاو دی چې دغه شانتې لوی شان عظمت دې ته هم میلاو شي. الله جل شانه د دې آیاتونو نزول وکړو. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یقینا غواړي دوی دا مشران چې واړی تا لره د بیان د هغې خبرې نه اوحینا الیکا چې وحي کړله موږ تا ته، یعنې د هغه خبرې نه چې هغه د توحید ده، چې ته د توحید خبره مه کوه. نو چې د توحید خبره نه نو هغه به د شرک خبره، او که د قرآن او د سنت خبره نه نو بیا به قصې. علماو ذکر کړي چې کله سړی د قرآن سنت خبره نه نو بس بیا هغه قصې کوي، نو قصې کې خو دروغ او رښتیا ټول مکس کي که نه، افسانه خو وایي دغې ته بس چې پای کې دروغ رښتیا یو ځای کوي او ټایم بې پاس کوي. د دې وجې نه چې دا مشرکان اړی تا لره، که دا د مدینې سره ولګي یا بیا له مکې سره لګي، نو بیا دلته دا معنی چې اړی دا مشرکان یعنې تا ته دا خبره کوي، دا فتنه ده چې دا کمزوري په قرآن خلق د ځان نه لرې کا. بالذي اوحینا الیک، د بیان د هغې خبرې نه چې وحي کوو موږ تا ته، لتفتري علینا غیره، د دې دپاره چې وتړې په موږ باندې د دې نه بغیر بل څه. یعنې الله وایي چې دوی تا ته کومه خبره کوي چې ما کوم حکم کړی د هغې نه خو علاوه بله خبره دو کوي، نو دا حدیث وایي چې دا به ما دروغ جوړ کړل. وإذا لاتخذوک خلیلا، او دغه وبنسي دوی تا لره په دوستانه سره، په دوستۍ سره. نو چې کله تا د دوی رازونه هر څه ومنل او د دوی خبرې دې ومنلې، چې بیا به دوی ته د دوی صحیح دوست به د دوی رازدار دا به جوړ شي. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، او که موږ نوی کلک کړی تا لره یقینا نږدې وه چې ته مایله شوی وی الیهم دوی ته شیئا قلیلا لغونته کې. الله وایي که ته موږ نوی کلک کړی نو ته به بس دوی ته ذره برابر مایله شوی مهم وی، نو بیا څه وایي اذا لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، دغه وخت کې به خامخاس کولی به موږ تا ته دوچن عذاب په دنیا کې، و ضعف الممات او جوتن عذاب د مرګ پس د مرګ نه. نو علما ذکر کوي چې دوی خدا سوچ کوي چې تا واړی او ته نرم شي. دلته تفسیر احسن الکلام عالم دا خبره ذکر کړې ده چې باطل پرس هر وخت کې دا سوچ فکر لري چې آیا دې نرم شي او دې د خپلې خبرې او د دې نه واوړي، د دې نه لرې کړی شي، خو ته به خپله خبره پرېږدې نه، خپل حق هغه تذکره به د هغې کې. لکه سوره قلم دا هم نمبر آیت نه الله جل شانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څه ذکر کړي دي.
اتمنا فلا تطع المكذبین نو ممن خبر د داسې دروغجن ودو لو تدهنو فیدهنون دی غواړي که ته نرم شي فیدهنون نو دو به هم نرم شي وی که ته نرم شوي نو دوی به هم نرم شي غواړي دوی دا چې دی دا خپله مسله پرېږدي ولا تطع كل حلاف مهین او ممنه خبره د هر ډیر قسم کوونکي مهین هغه سپک هماز مشاء بنمیم عیب لګونکی دی ډیر ګرځېدونکی دی په چغلۍ سره مناع للخیر معتد اثیم ډیر منع کوونکی دی د خیر د حد نه تېروتونکی دی ډیر ګناهګار دی عتل بعد ذلک زنیم بدجبه دی وروسته د دې نه زنیم چې هغه حرامي دی چې مور او پلار معلوم دی مفسرینو دا معنا دلته ذکر کړي ده نو دلته الله پاک ذکر کوي کمنګ ته نوې کمنګ تا لره کلک کړی نه یا ته موږ مضبوط کړی نه وی نږدې وی چې ته به مایله شوی دوی ته لږ غونته کې نو دغه شانتې سوره احزاب آیت اولنی کې ذکر کوي یا ایها النبی اتق الله اے نبی ہمیشہ یرا کو د الله تعالی نه ولا تطع الکافرین والمنافقین او خبر ممنه د کافرانو او د منافقانو بیا ورپسې ذکر کوي واتبع ما یوحى الیک من ربک او تابع اوسه د هغې چې وحی کېدی شي تا ته د طرفه د رب ستانه دلته ذکر کوي او که موږ نوې کلک کړی تا لره یقینا نږدې وه چې ته به کوږ شوی وې یا به ته مایله شوی دوی ته شیئا قلیلا لږ غونته کې اذا لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات خامخاس کولی به موږ تا ته دوچن عذاب د دنیا یعنی موږ به ته په دنیا کې هم عذاب در کړی و ضعف الممات او دوچن پس د مرګ نه یعنی برزخ مراد د تفسیر مدارک دلته معنی کړي ده ثم لا تجدو بیا به نه ومې د ځان دپاره په موږ باندې څوک نصیرا امدادي څه مطلب معرف القرآن پنځم جلد او صفحه 499 کې ذکر کړي دي چې څومره نیکان او بزرگان خلک دي لکه الله جل شانه په خپل ټولو بندګانو باندې مهربانه دی بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې زیات مهربانه دی د عام بندګانو او د انبیاو په نسبت باندې نو دلته الله پاک پیغمبر ته وایي که تا داسې ته دوی د کوږ شوی معمولي هم نو تاله ما دوچن عذاب درکړی په دنیا کې او پس د مرګ نه بدلم بیا په برزخ کې دوچن عذاب درکړی بیا به څوک داسې نه و چې ستا نه به دا لرې کړی وی ستا به څوک مدد کوونکی څوک نه و لکه حدیث کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غلام هغه راغلی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته زوی وي زینب بنت جحش دا زنانه هغه له واده کړه نبی علیہ السلام په زړه کې رالل چې دا دې سره زه نکاح وکړم بس بیا هغه قریشي و او دا زید رضی الله تعالی عنہ دی خو غلام نو چې کله د دې سره واده وشو نو ده به دا طعن ورکو دی ښځې چې ته خو غلام خو بس ما د نبي علیه السلام په دغه باندې اخیستلې نبي علیه الصلوۃ والسلام په زړه کې رالل چې کله دې د طلاق ورکړي دا زینب بنت جحش به زه والم په نکاح باندې چې کله هغه طلاق ورکړو د نبي علیه الصلوۃ والسلام وي ده خو ما زوی ویلی دی لکه زموږ په معاشره کې هم دا چې نور ډېر سیوا شوي دي پردی هلک به پردی سړی به پردی جنۍ به دا څوک وایي زما دنیوي خور ده ستا دنیوي خور ده کوم ځای نه ته دومره ښه سړی شوې او بیا چې ښه سړی چې لاړ شي د هغه څه وایي دا زما دنیوي خور ده لاړ به شي په نغري کې به ورسره هم ناځي تا دا چا ویلي شریعت اجازت نه درکوي تا نه ځان نه خور ورور جوړ کړلي نو علما ذکر کوي چې یو ښځې کم ماشوم لوی هم کو او دې ماشوم لی پی نه ورکړي چې کله دې بلوغت ته ورسید پس د بلوغت نه دې ښځې له دا ناروا دي چې دا ماشوم ویني اگر که دې ورته بچی ویلې
دا به دغه سړي سره تعلق نه ساتي ځکه شریعت دا د محرم دی د یو سر نکاح کېږي دا خو د ماشومالي کو خبره قد نور سره رشته شته نو دی سر په څه باندې خور ولی رور ولی کوي ها بهر کده چېرته پی ولا د زنانه ورکړي دي دا خو رضایي مور وګرځېده د دې په نسبت باندې شته بهرحال خبره بل طرف ته ځي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل شانو کوم راولې کو چې بس دا رسم مات که دا بګې څنګه زویره په خوله باندې ویل دا څوک زوی کېږي نه او دا داسې زنانه وه چې د دې نکاح الله جل شانو بره په اسمان کې و او د جبریل امین په واسطه باندې جبریل امین لاړ او راغی خبره ختمه شوه بیبیانې راغونډې شوې ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یې زنانه وي زما روزی کی کمی بلی بس نبی علیہ السلام بھی دا زما سر خوراک دے که تاسو خورئ بس صحیح ده که نه دی ځئ او عایشه رضی الله تعالی عنها ته وفرمیل وی ته لاړه شه د خپل پلار سره صلاح وکړه چې کله دا خبره واورېده وی د الله رسوله بس بیا به نه کوم زه خپل پلار سره صلاح نه کوم بس زما خبره ستا قبوله بیا لپاره به داسې نه کېږي نو الله پاک سوره احزاب کې اخر کې 21 سپاره کې وای که تاسو خو د عامو زنانو غوندې نه که تاسو د هغو په شان تاسو له به دوچن عذاب درکولی کېږي نو د امت میندې هغه د عامو زنانو غوندې نه دغه شانتې انبیا د عامو خلکو غوندې نه نو د دې مطلب آیت دا خبره مې د دې آیته پورې وکړه چې یو سړی هغه په یو څیز باندې پوهېږي بل نه پوهېږي نو چې دا کم پوهېږي نو د به ډبل سزا میلاویږي په مقابله د هغه کس کې چې هغه په یو څیز باندې نه پوهېږي مثلا یو سړی ګناه کوي په ناپوهۍ سره د پته نه بل سړی کوي قصدن عمدن نو دا څوک چې قصدن عمدن کوي د به ډبل سزا میلاویږي دی بل ته به هم میلاویږي ځکه ګناه خو دی خو ده ته به هغه شانتې سزا نه میلاویږي څنګه چې دا کم سړي قصدن عمدن علم ورځي نو دلته الله پاک پیغمبر ته وایي که دوی د ذره نږدې شوي تعالی به ما سزا درکړې وي الله دې عمل توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك